بسم الله الرحمن الرحیم. چرته چې ساز نه وي سندره نه وي هلته کې هېڅ د ژوند خبره نه وي او لونګ روچي عام شي محبت په دغه خاوره بس ټول به د لونګ و باغونو کې ساخلو. ګرانو خوږو قدرمندو کتونکو شیراز احمد شرازي ما په دغه هیله په دغه تمه ټول به روغ جوړ او خوشحاله به نن زه په محاصره کې ما سره موجود دی د پښتو ژبې یو ډېر نامتو یو ډېر ښه غږ لرونکی سنګر حشمت سهار صاحب هغوی سره به خبرې اترې کوو. یو جهان مننه چې موږ مو قیمتي وخت راکو. شاعر وایي چې زه د مذهب پوره قایل یم کلتور هم منمه زموږ حجره کې مصلا او رباب دواړه شته دی. د بټګرام د شړل پټل پښتنو په دغه خاوره باندې نن راغلي د بټګرام کلتوري شپې ته څه به ویل غواړئ؟ ټولو نه اول خو تاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم بیا د ستاسو د ملګرو بلکې د ستاسو ټول تنظیم ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې ما ته بلنه راکړه او زه دلته راغلم. ډېر زیات خوشحاله یم ډېره زیاته مینه راته راکړه د خپلو پښتنو وروڼو او بس زمونږ هم دا دعا ده چې الله دې زمونږ پښتانه ښاد او آباد ساتي. دا ته وایي چې تاسو د سنګینګ آغاز کله نه وکړو حشمت سهار کله نه دا ذهن ته راځي چې زه به د سنګینګ په لاره باندې د پښتنو خدمت کوم حالانکې د پښتنو باره کې دا مشهور دی چې هغوی سنګینګ خوښوي خو سنګران نه خوښوي. بالکل همدغه شان دی. دغه مسالې زمونږ ټولو هنرمندانو ته د مخې ته راغلي دي چې مونږ د موسیقۍ میدان ته راځو نو یا به مې پلار خلاف یا به مې ورور خلاف یا به مې ترزوی خلاف او خو لکه زه خو د ډېر وخت نه میوزک کوم لکه 15-14 کاله وشو بهر په دوبۍ کې مې ژوند کوو هلته مې مسافر وم نو هلته مې د خپل ورور ګل لواز هغه هم یو ښه سندرغاړی دی او د هغه نه زده کړه هم وکړه. بس د هغه وخت نه لګیا یم. بیا ما یو نظم په دې حالاتو باندې چې زمونږ په دې خاوره باندې لکه حالات ټیک نو ما یو نظم وکړو په پېښور کې پرهر مه جوړوه لا د کابل پرهر ورغلی نو د هغې نه پس هغه د خلکو مینې او تر دې حده راورسول. دا ته وایي چې ټپې زیاتې ښه طریقې سره ووایئ که شعر که غزل یا سندرې او ستاسو څومره اورېدونکي دي هغوی څه خوښوي زیاتره؟ نو هغه د حمزه بابا یو شعر دی چې حمزه د ښکلي یار به درته صفت بیان کړم خو ګوړه چې د کمې ډډې وسکې خوږوي نو هغه که ټپه ده او که سندره ده که غزل دی که نظم دی خو زما هغه ټپه مې هم خوښوي چې په هغې کې یو پیغام وي د دې قوم دپاره د دې وطن دپاره او لکه ټپه خو حمزه بابا فرمایي چې د پښتو د ادب سرنامه ده نو هر یو څیز لکه اوس دا پېښور کې پرهر مه جوړوه په دې کې یو پیغام و دا نظم و فضل زبان عابد صاحب لیکلی و په دې کې دا نظم و نو دغه شان که مونږ هر څه مخې ته راځي خو چې هغې کې یو ښه پیغام وي نو هغه وایي. څنګه چې موږ وایو که نه که ټپه د هغې کوم څه پیغام پکار وي که سندره د هغې کوم څه پیغام پکار وي خو که موږ نن وګورو که نه هغه شاعر وایي چې د کسکریزم بوی د وجې څه ځان ته وایم د فیسبوکونو میسبوکونو ایجاد نه و پکار. نن سبا موږ ګورو چې هغه سندرغاړي راوتي پټاسه ته سموسه ته پکوړی هغه شان سندرې چې کوم دي یقیني خبره ده چې کوم د پښتو هغه میوزیک و هغې ته ډېر غلط رنګ ورکړی دی نو په دې کله باندې بس ویل غواړئ؟ زه به دا ووایم چې دا د پتاسې دا لفظ هم د پښتنو یو لفظ دی ټیک شوه خو استعمال دی چې څوک یې څنګه دا ګوره اجمل بابا استعمال کړی دی چې د سوداګرو محبت کې یک رنګي هم نه وي یو ته خبرې کوي بل ته پتاسې ورکوي ټیک ده خو استعمال د ښو لفظونو پکار دی ولې چې موږ پښتانه په ادب باندې ډېر مین خلک یو او مونږ لکه چې څه هم داسې هغه لکه زمونږ نه چې کوم سینیر هنرمندان دي هغې خو ډېر کار کړی دی ماشاءالله او ډېر ښه کار یې کړی دی خو چې زمونږ نه پس څوک هم راځي نو هغې ته زما دا پیغام دی چې تاسو یو ښه هنرمند جوړېدل غواړئ نو د یو ښې شاعري سلیکشن وکئ چې هغه ولې چې دې ته پښتو ادب وایي نو چې هغه د ادب د دایرې نه بهر شاعري نه وي او دغه شان دی
د دې میوزک خپل استادان دي هغې سره د کینې میوزک زده کړه دې وکړي او زمونږ خو لکه دا لوی لوی اکیډمیانې دي لکه خوشحال بابا رحمان بابا غنی بابا حمزه بابا نو دغه د سټډي کې نو دې ته به پته ولګېږي چې شاهي کلام څه ته وایي په اخره کې به خپل مینهوالو ته د پښتو سینګینګ مینهوالو ته به څه پیغام ورکول غواړئ سینګینګ خپلو مینهوالو ته زما دا پیغام دی چې ګوره شعر کې به زه ورته ووایم چې د عابد صاحب یو شعر دی چې په جنت کې به د ځان یو په دوزخ کې به په ځان یو په جنت کې به د ځان یو په دوزخ کې به په ځان یو دلته مینه کول غواړي دا دنیا د یارانې نو دلته مینه وکړي د یو بل سره او ژوند تېر کړي په خپلو بچو باندې تعلیمونه وکړي او ښه تربیت ورکړي یو جهان منه بالکل چې موږ هم دا غواړو چې په دې پښتني خاوره باندې د مینه محبت عام شي ځکه چې موږ ډېر دردلي یو موږ ډېر غمونه کتلي موږ ډېر بمونه کتلي او اوس موږ غواړو چې د سنګینګ په ذریعه د شعر و شاعرۍ په ذریعه په دغه پښتني سیمه کې امن او امان چې کوم فضا ده قایم شي او په یو بل کې مینه محبت چې کوم دی هغه عام شي